بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندونو نن ویډیو کې چې کوم ټاپک دی هغه د اولاد د پرورش طریقه. عزتمندو دې کې لیکلي دا جنټیکالي کې یو باب دی، ډېر خشته باب دی. دا خبره ډېره د غور او د فکر قابله ده، ځکه چې کوم خو یا بد عادت په بچپن کې پوخ شي او بیا ټول عمر نوځي، نو د وړوکوالي نه د ځوانۍ پورې ټولې خبرې په ترتیب سره دې کې لیکلي شوي دي. لومړني هغې کې لومړنی ټاپک دی عزتمندو، ډېر ډول سینګار ورله مه کوه. او دویم وی چې صاف سوتریم ساته چې تندرست وي. او دریم نمبر ټاپک دی وی کو هلک وي نو د سر ویښته ولا مولو یوه. عزتمندو دا خو چې دی زمونږ په زندګو کې ګوره دا کوم علي کې نغلې غټ غټ ویښته پرېښي که نه هغه جینکو به شانتې، نو دا دې کې دا لیکلي شوي دي وی کو هلک وي نو د سر ویښته ولا مولو یوه. او بل یې لیکلي دي عزتمندو وی کو جینۍ وي نو تر څو پورې چې د ستر شوي نه وي نو کالي ورته مه اچوه. یعنی یو به کې وي د جان خطره ده او بلې وي د وړوکوالي نه د کالو شوق جوړیږي. عزتمندو دا څونه خشته خبرې دي. او وی چې غریبانانو چې څه ورکوي نو د وړو په لاس یې ورکوه. وي په دې کې د سخا عادت پکې پخېږي، یعنې سخا پکې راځي. عزتمندو او بلې خبرې چې لیکلې ده وي د ډېر خوړونکي ناکاروالي دوی په مخ کې بیانوه. یعنې داسې وایه چې څوک ډېر خوراک کوي نو خلک ورته خبشي وایي، غوی ورته وایي او رنځور وغیره. او وي بلې څه لیکلي دي عزتمندو وي که هلک وي نو د سپینو کپړو سره یې مینه پیدا کوه. او وي د رنګینو او د زیاتې قیمتي کپړو نه نفرت پیدا کوه. او بلې څه لیکلي دي او که جینۍ وي نو د ډېر پرتکلفو کپړو عادت یې مه جوړوه، یعنې ډېرې ګرانو جامو عادت پله مه جوړوه. او یې دا بل څونه خشته خبرې لیکلي ده وي ټول ضدونه یې مه پوره کوه، وي دې سره یې خوی خرابېږي. او بلې څه لیکلي عزتمندو وي د کومو بچو چې عادتونه خراب وي، د سبق نه پټېږي، نور خراب کارونه کوي او د ښو کپړو او د ډېرو پیسې خرڅ کولو عادت وي، د هغوی سره یې مه پرېږده. عزتمندو څونه خشته خبرې لیکلي ده. یعنې داسې ماشومان چې هغوی د ډېرو پیسو عادت دي، خرچې هم ډېرې زیاتې کوي او ډېرې پیسې لګوي، نو هغوی سره مه پرېږده. او د دې خبرې نه نفرت پیدا کوه، د غصې نه نفرت پیدا کوه، وي د دروغو نه نفرت پیدا کوه، د پسخېدو نه نفرت پیدا کوه، د حرص نه، د غلا چغلې نه. او دا خبرې عزتمندو ډېره زیاته خشته خبرې لیکلې ده وي د ځان نه د خبرو جوړولو نه نفرت پیدا که، د بې پیدې او د ډېر خبرو کولو نه نفرت پیدا که عزتمندو. او ډېر د وخت یې مه اوږده کوه عزتمندو. او د وختي پاڅېدو عادت یې جوړ کړه. نو انشاءالله تاسو هم کوشش کوئ چې خپل بچي په وخت باندې پاڅوئ. او عزتمندو داسې لیکلي دي وایي چې د 7 کالو شي نو په مانځه یې عادت کوه. او وایي چې سکول ته د تلو قابل شي نو اول ورته قرآن ووایه. او وایي څومره چې کیدی شي په دیندارو استادانو ورته سبق ووایه. او سکول ته په تلو کې ورسره چرته نرمي مه کوه. او عزتمندو دا خبره وره عزتمندو دا په خپل زندګو کې لازمي راولې. او د نیکو خلقو قصې ورته کله کله وایه، بیا خاص کر د صحابه قصې. عزتمندو مونږ چې دی نو د شپې وده کوو نو مونږ په بو بلا په باټا په پیشو باندې یارو. عزتمندو خشته ورته د صحابه قصې ورته سړی کوي که نه. دا خلک ځان له کتابونه را پیدا کړي، حکایات صحابه کتاب دی که نه، او داسې دیندار د خشته کتابونه نه عزتمندو اسلامي، دا چې سړی راوړي کور ته او دا ټاپک یو یادوي او بیا بچو ته د هغه صحابه رضي الله تعالی عنهم قصې بیانوي، نو په دې کې خشته عادتونه پیدا کېږي. او عزتمندو دا باټا او بو بلا په دې باندې مه یېروئ. دې سره څه کېږي، دې سره د دې زړه چې دی وي دا ورسره یېرېږي که نه، او د دې زړه چې دی دا ورسره کمزوري کېږي. نو انشاءالله په خپل زندګو کې دا کوم هر څه چې وي دا راولئ. د اولاد د پرورش طریقه ده، دا جنتیکالي کې ډېر خشته باب دی. دا هم نن ووایو انشاءالله او په دې